السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو ویډیو مې د یو مولانا صاحب وکتله نو یو قبر ته ناست دی په هغې باندې تلاوت کوي. دې باندې یو دوه خبرې کوو، صرف دا چې آیا په قبر باندې تلاوت کول که هغه د سوره بقرې یا د سوره آل یاسین یا وغیره داسې نور آیا دا جایز دی که نه د شریعت د لحاظه. نو که چېرته موږ وګورو قرآن او سنت ته، په قرآن او سنت کې خو د سره د دې د جواز کوم دلیل نشته دی. بعضې احادیث شته خو په هغې باندې کلام دی، ضعیف دي یا ځینې راویان یې کمزوري دي. په دې کې اکثر د امام ابو حنیفه رحم الله فیروکار چې ځان ته وایي، مطلب د هغې په مذهب پسې ورتلونکي خو په دې باب کې به موږ د امام ابو حنیفه رحم الله فتوا هم ذکر کړو چې امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې دا کار ناجایز دی او جایز نه دی. اول خبره خو قرآن ته که چېرته راشو، قرآن او حدیث ته، نو که چېرته وګورئ صحیح حدیث کې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. مطلب وایي د خپلو کورونو مقبرې مه جوړوئ، په دې کې مونځ، تلاوت وغیره داسې نور اذکار شرعي دا پکې کوئ، ځکه په هدیره کې دا جایز نه دي. او رسول الله علیه الصلاة والسلام به چې کله د دغه نه راوزګار شو د هدیرې نه یا مړی بیا خښ کړو، دا خبره وکړه چې استغفروا لاخیکم، د خپل رور دپاره بښنه وغواړئ او د دې دپاره تاسو سوال وکړئ چې دا ثابت قدمه پاتې شي. کوم سوال او جواب چې کېږي په هغې کې الله سبحانه وتعالی دا کامیاب کړي. که ته وګورې د امام ابو حنیفه رحم الله ته مولا علي قاري رحم الله فقه اکبر کې موي چې القراءة عند القبور مکروهة عند ابي حنیفه، دا قرات په قبر باندې دا مکروه ده د امام ابو حنیفه رحم الله باندې، دغه شان د امام مالک وغیره د هغې فتوی ملته نقل کړې ده. که ته وګورې ابن ابي العز الحنفي په شرح د عقیدة الطحاویه کې وایي چې واختلف العلماء في قراءة القرآن، چې اختلاف کړی علماء په قرات د قرآن په قبر باندې چې یو سړی په قبر باندې قرات کولی شي که نه. اوږده مسله ذکر کړې ده. بیا وایي فمن قال بکراهتها، بعضې خلک دي چې هغې ورته مکروه وایه، ښه ورته نه وایي که ابي حنیفه ته امام ابو حنیفه رحم الله ذکر کړی، امام مالک رحم الله، امام احمد وغیره. د دې وجې نه په صحیح احادیثو کې هم د دې ثبوت نشته دی، او خاص کر د امام ابو حنیفه رحم الله پیروکار او هم مذهبي چې دا کار کوي هغه په خپله په دې باندې رد کړی چې دا جایز نه دي، باید مسلمانان د دې نه ځان وساتي. په قبر باندې قرات کول په قرآن او سنت